نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. خو طالب علمانو دا زمون سره الدرس الثالث جیم آیاتونه زمون سره د دې درس دی د 70 نواله تر د 71 پورې او دا زمون سره د سوره انفال دا اخرنه درس دی درس الثالث جیم چې دا تقریبا 15 آیاتونه پکې دي نو 2 آیاتونه د هغه مطالعه موږ نن کوو ان شاء الله او دا درې به سبا کو په خیری. نو الله رب العزت فرمایي یا ایها النبی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قل تو لمن اغشات فی ایدیکم چې پلاسونو تاسو کې دي من الاسرى د قیدیانو نه ای یعلم الله کچری معلوم کې الله رب العزت فی قلوبکم پزنو تاسو کې خیرن سخیر سنیکی نو یؤتکم درب کې تاسو ته خیرن غوره مما هغه سنا او خزه چې اغستې شي دي منکم تاسو نه ويغفر لكم او بخشش په کې تاسو ته والله الله رب العزت چې دی غفور رحیم بخونکې مهربان دی. و ای یریدو کچری دوی اراده لري خیانت کا ته خیانت تا سره نو فقد خان الله یقینا دو خیانت کړو د الله سره من قبل مخکنا نو فامکنا په قبضه کې درکړل تا ته منهم دوی والله الله رب العزت چې دی علیم فوه دی حکیم او حکمت والده. نو د دې آیاتونو تشریح په دې سوال کې په خپل باندې یعنی موجود دا او سوال زموږ سره په دې آیاتونو کې دا ده په دې دوه آیاتونو کې چې الله تعالی نے سورہ انفال کی آیات قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے چې د قیدیان مبارک الله رب العزت سے ویلي دي. نو تاسو په آیات ساتي چې په دې صورت کې دو قسم قیدیان مبارک ارشادات چې کوم دې مونږ ته ملاويږي. یو قسم قیدیان چې کوم دې نه هغه دي چې هغه مجبورن چې کوم دې نه د کافرانو سره راغلي دي. یو قسم قیدیان هغه دي چې هغه مجبورن د کافرانو سره راغلي دي چې هغه خفیه تور باندې مسلمانان دي مگر هغه مجبور دي او داغه مجبورې وجنه هغه مطلب دار هجرت نو کړو مکه ته د مدینه ته نو راغلي او هغه د کافرانو سره په جنگ کې راغلي او په جنگ بدر کې نو دغه قیدیانو چې کوم دین عذر پیش کو دا کوم چې خفیه تور باندې مسلمانان نو هغه عذر دا پیش کړو چې لحاظ زمونږ نه دا کوم پیډیا غستل کېږي نو دا زمونږ نه غستل کې موږ مسلمانان یو. نو الله رب العزت ورته ارشاد فرمایلو چې یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لكم. کستاسو په دې زړونو کې الله خیر معلوم کې او استادو په دې زړونو کې استادو دا کم نیکی او استادو دا کم جستجو چې کوم ادا د نیکی طرف ته دا مطلب د الله تعالی معلومه کې او استادو په دې زړونو کې خیر وی نو دا کم مال چې استاسو راغستې شوی دی په پیډیا کې استاسو نو واغستل شو الله تعالی به دینه بهتر تاسو ته درکې تاسو یې څه پروا مساتئ او دا غي سره سره ويغفر لكم الله به تبخشش هم وکي خیر دی مطلب دی اوس چونکه د اسلام خبره ده او تاسو په قید کې راغلی او تاسو قیدیان نه تاسو د پیډیا ورکړي
خو چې کله بیا مطلب دا دی او د ابن عباس رضی الله عنه سره داسې شی هم و نبی صلی الله علیه وسلم یې دنه ډېر ډبل والی او بیا د هغې نه وروستو مطلب دا په یو جنګ کې نبی علیه السلام هغه ته مطلب دی د هغې نه بهتره د مال غنیمت په طور باندې هغه پیسې واپس کړلې نو الله ورته وایي چې ستاسو نه او د دې نه بهتره به تاسو ته درکړي نو یو قسم قیدیان هغه چې هغه مجبوراً د کافرانو سره راغلي او بیا د مسلمانانو په قید کې راغلل چې په خفیه طور باندې هغه مسلمانان او دویم قسم قیدیان هغه دي چې هغه واقعي کافران هغه مسلمانان نه لیکن د خیانت په تور خپل ځان چې کم دی د مسلمانانو نه آزادول غوښتل چیرې موږ د مسلمانانو د قید نه شو یعنی آزاد شو نو د دوی په باره کې الله رب العزت ورته فرمایل که دوی ستاسو په یو غزا کې مطلب د ستاسو په لاس باندې راشي نو دوی ته بیا هم سزا ورکوي لکه څنګه چې په دې آیات کې دي چې وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ چې دوی اراده لري ستا سره د خیانت کولو داستانه چې ځان خلاصوي نو د خیانت په طور باندې ځان خلاصوي نور دوی چې کم دی په زړونو کې د دوی څه خیر نشته څه ایمان نشته دی فقد خانوا الله یقینا دوی د الله سره خیانت کړو من قبل مخکې هم دا خیانت ګرو نو الله ستا په قبضه کې درکړلو او که دوباره بیا هم راغله نو سخت سزا ولا ورکه والله علیم حکیم او بشک الله رب العزت چې کم دی په ذات دی او حکمت والا دی نو خو طالب علمانو د سوال کې زموږ سره دوه قسمه قیدیان شو یو قیدیان هغه دي چې هغه مجبوراً د کافرانو سره راغلي دویم قسم قیدیان هغه دي چې هغه واقعي کافرانو په قید کې راغلي نو دا په باره کې الله داس اصول بیان کړل او کوم چې واقعي کافرانو او مطلب دا په قید کې راغلو دا غوی د لپاره دا اصول بیان کړی شو نو تاسو بر دې آیت چې کم دی د دې دوانو آیتونو ترجمه هم یاد کړئ او دا غي سره سره به کم دی نه دا سوال چې کم دی هم په ذهن کې کېدی او بیا به په یاد باندې په خپل کاپه کې ولیکئ چې تاسو په ذهن کې کېدی الله دې عمل کولو توفیق راکړي